أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 163 و 164 پدی آیات کی مسئلہ دا توحید بیانیږي دا الله د یووالي مسئلہ د مخکې سره ربط سره د پرونی آیاتونو سره چې مخکې دا مسله بیان شوه د حق د پټولو او د هغې د سزا او د عذاب چې څوک حق پټ کړي او اهل کتابو چې دی نو هغوی حق پټ کړی و سره د دې نه چې الله وایي مونږ بیان کړی و نو په ټولو کې لوی حق پټول چې دی نو هغه مسله د توحید پټول دی لوی پټول دا دی حق چې سړی د مسله د توحید چې دی نو هغه پټه کړي د الله د یووالي نو یو دا ربط دی دویم ربط یې د مخکې سره دا دی چې مخکې د لعنت خبره وشوه نو د الله د لعنت نه او د عذاب نه به سړی څنګه بچ کیږي طریقه د نجات من اللعنه والعذاب هغه څه ده هغه دا ده چې وإلهکم اله واحد دا مسله بیان کيو د توحید ده خلکو ته ورسویو او په دې باندې عمل وکيو نو د الله د لعنت نه او د عذاب نه بچی نو بچ شي او د دې امت په دې باندې تربیت کيو د دې امت ته الله تعالی امامت ورکړی دی نو دی امت ته پکې اشاره ده چې تاسو دا مسله چې دی نو ښکاره کوي د توحید ده او دا بیان کوي او دا ورسوي خلکو ته نو توحید د الله یووالي ته وایي او په عربو کې دا شرک او دا بت پرستی چې دی نو دا څنګه راله خانه کعبه ابراهیم علیه السلام د الله کور جوړ کو د توحید مرکز یې جوړ کو او د هغې نه پس خلک په دغې توحید باندې د الله په یووالي باندې او د الله په بندګۍ باندې چې دی نو روانو او دا د خانه کعبې دا مشري دا د اولاد د بنو اسماعیلو کې چې دی نو را روانه وه ډېره زمانه تېره شوله بیا په دې باندې د عربو یو بله قبیله چې دی نو هغې په دې باندې قبضه وکړله په دې خانه کعبه باندې او د هغې سردار چې کوم و نو هغه عمرو ابن لوحی و نو هغه شام ته لاړو په شام کې خلک ولیدل چې خلکو د بوتان جوړ کړلي د لرګو نه د ګټو نه او د کاڼو نه او خلک د هغې بندګي کوي او هغې ته عاجزي کوي د هغې په نوم باندې قربانیانې کوي نو هغې ته دا کار ښه ښکاره شو نو هغې بت راوړو د شام نه هبل د هغې نوم و هبل او راوړو یې د خانه کعبې سره نږدې چې دی نو هلته ودرو بس د هغې نه چې دی نو شرک شروع شو بت پرستي شروع شوه خلکو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تعلیمات چې هغه د توحید تعلیم خور کړی و هغه خلکو چې دی نو هیر کو او په دغې شرک چې دی نو خلک اخته شو او خلکو به شرک کولو د الله په دې کور کې دې حد ته ورسېدله چې د الله په کور کې 360 بوتان چې دی نو هغه کېښودله 360 بوتان دومره په جهالت کې چې دی نو ننوتله
ابراهیم علیه السلام هغه تعلیمات د دیو نه چې دی نو هیر شو او د دغه بوتانو په نوم باندې به دیو چې دی نو نظر و نیاز عاجزي او د هغې په نوم باندې قربانیانې د هغې بندګي کول دا په عربو کې شروع شو بیا الله تعالی چې دی نو د دې بت پرستۍ او د شرک د خاتمې دپاره آخري پیغمبر نبی علیه صلات وسلام راولېږلو چې هغه د ابراهیم علیه السلام تعلیمات چې دی نو هغه راتازه کي او هغه چې دی نو خواره کي نو دا یو مرض و چې دې خلکو ته چې دی نو لګېدلی و بت پرستي او شرکو نو دا الله تعالی او دیو تفسیر ابن کثیر په شان نزول کې هم دا لیکي چې دې مشرکانو وویله مسلمانانو ته او نبی علیہ السلام ته چې تاسو څنګه وایي چې خدای یو دی الله یو دی معبود یو دی دا خو چې دی نو غټ مخلوق دی او چې څوک आवाज کوي نو دا دومره خلک به چې دی نو څنګه یو معبود ته چې دی نو आवाज کوي هغه به څنګه د یو معبود چې دی نو مدد به کوي دا و غټ جهان دی غټه دنیا ده څنګه یو معبود دی او هغه به هر ځای ته چې دی نو ځان رسوي دا خو نشي کېدلی نو الله تعالی دا آیاتونه چې دی نو نازل کړه و الهکم اله واحد نو چې دیو ته دا خبره وشو چې اله یو دی نو بیا یې بل خبره وکړله چې په دې باندې دلیل څه دی نو الله تعالی ورپسې دا بل آیات راولېږلو ان فی خلق السماوات والارض ګوره دغه الله ځکه د عبادت لایق دی او دغه یو اله دی چې دا اسمانونه پیدا کړلي ځمکې پیدا کړله دا دومره غټ کائنات چې دی نو هغه روان کړلي نو په دې اولنی آیات کې دعوه ده او ورپسې آیات کې چې دی نو هغه څه شی دی هغه دلیل دی و الهکم او معبود ستاسو لایق د بندګۍ ستاسو اله واحد معبود یو دی تفسیر بیزاوین چې دی نو هغې ویلي دي چې اله څه ته وایو اله دا یې زده که اله وایي هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه د غیبي قوت مالکي د کن په یکون طاقتونو مالکي هغې ته اله وایو د غیبي قوت مالک چې هغې ته اله وایي بغیر د اسبابونه نه اسبابونه بغیر کن په یکون طاقت و مالک ته اله وایي دویم هغه وایي چې اله هغه ذات ته وایي چې په هغې کې خلک حیران دی حیران دی اله هغه ذات ته ویلی کېږي چې په هغې کې دا خلک حیران شوی دی چې خلق په حقیقت باندې وسه پورې ونه رسېدلو او شیخ سعدي هغې ویلي وایي الله ته چې کم خلک نږدې وو کم خلک چې الله ته نږدې وو نو هغوی په دې حقیقت باندې د وسه پورې ونه رسېدله او دا یې وویله چې الله مونږ ته چې دی نو پوره ونه پېژندلې نو اله ویلی کېږي هغه ذات ته چې د هغې په ذات کې خلک حیران او پریشان دي بل هغه ذات ته ویلی کېږي چې خلک په خپلو حاجتونو مصیبتونو کې هغې طرف ته رجوع کوي ستا څه حاجت دی په تکلیف کې نو ته به چې دی نو هغې اله ته چې دی نو رجوع کې هغې ته به اواز کې هغې ته به رامدد شاوې هغې ته اله ویو بل اله ویلی کېږي د عبادت لایقو لکه مونږ په لا اله الا الله کې وایو که نه نشته دی لایق د عبادتو حقدار د بندګۍ دغه یو الله دی او مالک دی د نفع او د نقصان بل څوک چې دی نو هغه نشته دی او پنځمه معنی چې دی نو هغه دا د تصرف والا ذات چې هغه بارانونه وری هغه رزقونه ورکوي هغه چې دی نو مړه کول کوي هغه چې دی نو ژوندي کول کوي نو دې ته څه وایو دې ته چې دی نو اله وایو دا معناګانې چې دی نو دا تفسیر بیزاوي چې دی نو هغې کړلي نو الهکم او لایق د بندګۍ ستاسو اله واحد اله یو دی معبود یو دی د بندګۍ لایق څوک دی الله تعالی دی دغه یو ذات دی نه دو دي نه درې دي نه څلور دي نه پنځه دي
دغه یو اله دی، دغه یو معبود دی. او په بندګۍ کې بیا شرک څه ته وایو؟ دا کومه بندګي چې مونږ کوو د الله، لکه مونږ رکوع کوو دا به الله ته کیږي، سجده کوو دا به الله ته کیږي، مونځ کوو دا به د الله ته کیږي، روژه نیسو دا به د الله دپاره وي، حج کوو زکات ورکوو دا به د الله دپاره وي، دعاګانې غواړو دا به د الله نه غواړو، حاجتونه او نظر و نیاز او قربانی کول دا به د الله وي. که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې وکړه، د پیغمبر په نوم، د ولی په نوم، د شهید په نوم باندې، د پیر او د بابا په نوم باندې، نو دقه به شرکی او دې ته شرک پیل عبادت ویل کېږي. شرک پیل عبادت دا دی چې سړی د بل چا چې دی نو بندګي وکړي. بل شرک پیل علم دی چې د غیب و علم خو چې دی نو هغه د الله تعالی سره دی، د بل چا سره چې دی نو هغه نشته. حاضر او ناظر چې دی نو الله دی، نږدې اواز هم اوري او لرې اواز هم اوري، په هر څه باندې چې دی نو پوهه دی. اوس چې سړی دا صفت راوالي، پیغمبر له ورکی، ولی له ورکی، شهید له ورکی، بابا له ورکی، بت له ورکی، قبر له ورکی، نو دغه شرک په علم دی. نو د دینه بزان ساتي خام. بل چې دنو شرک په تصرف دی، لکه څنګه چې مشرکینو ټول تصرفات او اختیارات بوتانو له چې دین ورکړو. نو شرک په تصرف دا دی چې روزي ورکول دا د الله کار دی، نو بل چا نشته. اولاد ورکول، بچی ورکول دا الله ورکوي. بارانونه ورول دا د الله کوي، بل څوک نشي کولی. بیمار کول څوک، صحت ورکول، حاجتونه پوره کول، اوازونه اوریدل، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رست، دا څوک دی؟ دا الله تعالی دی. دا به چې دی نو د بل چا دپاره چې دی نو خاص نه وي، دا به صرف د الله تعالی دپاره خاص وي. نو شرک به هم پېژنې او دغه شانتې کې به چې دی نو توحید چې دی نو هغه به هم پېژنې. نو الهکم لایق د بندګۍ ستاسو، اله واحد، معبود یو دی، اله یو دی. لا اله الا هو، نشته دی بل حقدار د بندګۍ، نشته دی لایق د بندګۍ، الا هو مگر دغه یو الله دی. یعنی خبره وکړله، دعوی وکړله، خو بیا یې وویل چې ګورې حقیقت دا دی، لا اله الا هو، نشته دی بل معبود د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی. الرحمن الرحیم چې بے حد مهربان دی او همیشه رحم کوونکی دی. دا دو صفات پکې ولې راوړه؟ دا خو یو دلیل شو چې ګوره دغه یو الله بندګي ځکه پکار ده چې دې په تا باندې مهربانۍ کړلې. ګوره ته پیدا کړی، تاله صحت درکړی دی، تاله روزي درکوي، تاله خوراک درکوي، تاله څښاک درکوي، تا په دې وجود کې طاقت درکوي. بل کومه معبود دی چې ستا سره دومره احسانات کړي دي؟ بل څوک دی؟ بل کم بابا دی او کم قبر واله دی او کم پیر دی، کم ولی دی؟ بل چا خو ستا سره دا احسانات نه دي کړي. دا خو صرف دغه یو اله دی چې ستا سره دومره احسانات کړلي، او سړی د دې احساناتو باوجود بیا راپاسي او دغه الله پرېږدي او د غیر الله بندګي کوي. دا څومره غلطه خبره ده. او دویم پکې د الرحمن الرحیم راوړو د مشرکینو د بدګمانۍ د ازالې دپاره، چې مشرکان نه و دا په الله باندې بدګمانه وګورئ. ښه بدګماني ډېر غلط شی دی، شرک ته رسولو. په الله داسې بدګمانه و چې دیو ویله دیو دا ګمان و چې الله تعالی قهار دی، جبار دی، شدید العقاب دی، څوک هغې له نږدې نشي ورتلی، او که ورځي نو وهي یې او غربی یې او عذاب ورکوي.
لکه د دنیا د بادشاه په شان کې د بد اخلاقه بادشاه دی په دنیا کې چې د هغې خواله څوک نشي ورتلی نو خلک بیا واسطه ولټوي د یو وزیر سره تعلق جوړ کړي وزیر له بیا تحفې او تحایف ورکوي په دې وجه باندې بیا هغه بادشاه ته چې دی نو ځان رسوي نو دغه شان دي مشرکین بدګمانه شوو نو بیا یې واسطې لټول وی چې موږ خو الله ته نشو رسېدلی خو دا موږ به دې بوتانو ته وایو او دا بوتان به چې دی نو الله ته وایو لکه اوس په دې ښکته علاقو کې په دې ښاریو کې خلک قبرونو ته ورځي باباګانو له وایي موږ به دې باباګانو ته وایو دا به چې دی نو الله ته وایو په الله باندې یې بدګمانه دي او دا ورته څوک نه وایي چې لکه الله رحمان دی هغه بې حده مهربانه دی د هغې دروازې چې دی نو هر وخت کې کولاو دي د شپې هم راځه د ورځې هم راځه هر ټایم کې چې دی نو راتلی شي د هغې څه خبرې کولی شي د هغې دا کلام ویل دا د هغې څه خبرې دي د هغې د عبادت او منځ کول دا د هغې سره خبرې دي هغه مهربانه ذات دی نو په دې باندې چا نه دي پویه کړي نو بس بدګماني یې کړله او په شرک چې دی نو اخته دي چې موږ به واسطې لټوو په واسطو به ځان الله ته چې دی نو نږدې کوو نور مشرکین چې کم دي الله مني مشرکین الله مني خو برخداران ورسره جوړوي ګوره او یو توحید ربوبیت ته مخکې موږ دا مسله بیان کړو توحید ربوبیت څه ته وایي دا کافران هم مني توحید ربوبیت دا دی چې دا کائنات د ځمکې اسمانونه چا پیدا کړلي بارانونه څوک ورئ دا الله کوي دا د مکی مشرکان هم دا خبره منودله قرآن کې مرازي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله چې تاسو ته وکي چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي نو وایي به چې دا خو الله پیدا کړلی نو بیا تاسو د بوتانو بندګي ولې کوئ ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا موږ د دې معبودانو بندګي ځکه کوو چې په دې باندې موږ الله ته چې دی نو نزدېکت اختیار کړو الله ته چې دی نو نږدې شو نو توحید ربوبیت دا دی دا هر څوک مني چې ځمکه اسمانونه او کائنات او بارانونه دا چې دی نو الله کوي بل توحید الوهیت دلته توحید الوهیت بیانېږي ټول پیغمبران د دې دپاره راغلي توحید الوهیت څه ته وایي هغه دې ته وایي چې بندگی به صرف د الله کی منښت به صرف د الله په نوم کی حاجتونه غوښتل اولاد ورکول بچی ورکول مشکل کشا کی مدد کول او هر قسم اوازونه اوریدل پټ او ښکارا دا به صرف چې دینو د الله حق دی دې ته توحید الوهیت وایي رکوع به الله ته کیږي سجده به الله ته کیږي قربانی به د الله په نوم کیږي نظر و نیاز به د الله په نوم کیږي په نوم باندې کیږي دا توحید الوهیت دی دې دپاره پیغمبران چې دی نو راغلي دنیا ته وس دا بندگی بل چاله ورکول نو دقه شرک دی دقه شرک دی بل توحید اسماء و صفات دی توحید اسماء و صفات دا دی چې خلق د الله تعالی صفاتونه راوالي مخلوق له ورکی لکه تا ته ما ویله چې خلق د الله تعالی علم د الله تعالی صفت ته د غیب علم په غیب باندې الله پوهه دی وس دا صفت سره راوالي مخلوق له ورکی دغه شرک دی بل له توحید حاکمیت چې حکم به د الله منو دی کی خبره به د الله منو دی کی او چې وس چې نو سره د لیډر نه د بابا نه د بل چا نه چې دنو خدای جوړ کی چې نه زبه چې دنو حکم داغه منم نو دغه شرک دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم چې نشته دی حقدار د بندګۍ سیوا د اغنا الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی تا ته ما ویل چې دا یو دلیل شو چې د الله تعالی بندګي زکه پکار ده دا یو زکه غنل پکار دی چې هغه رحمان الرحیم دی چې پتا باندې احسانات کړلی د الله مهرباني پتا باندې زیات دي او دویم د مشرکینو د ازالې د پاره راوړو چې هغه بدګمانه شو په الله باندې چې یوازې دا خبره اوریدل و چې الله جبار دی او قهار دی
نو الله تعالی جبار او قهار هم دی او الله تعالی رحمان او رحیم هم دی. ان فی خلق السماوات دا اوس په دې باندې چې دنو سره راوړي دلایل راوړي خام. ان فی خلق السماوات بشک او پیدایش د اسمانونو کې والارض او د ځمکه کې و اختلاف الليل او په بدلولو د شپې کې او په اختلاف د شپې کې والنهار او د ورځې کې والفلک التي اول سوایو بیا فرازو والفلک التي او په کشتو کې چې روان دي په البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په دې وجه چې پیدا ورکوي خلکو ته وما په اغست کې انزل الله چې نازله الله تعالی من السماء د اسمان نه من ماء اوبا په احیا به الارض نو را ژوندې کوي په دې سره ځمکه بعد موتها وروستو د وچوالي د هغې نه وبث فیها او خواره کړې دي په دې کې من کل دابه هر قسم مخلوقات وتصریف الریاح او په اړولو راړولو د هواګانو کې والسحاب او په وریځې کې المسخر چې تابع کړی شوي دي تابع کړی شوي د بین السماء په مین د اسمان کې والارض او د ځمکه کې لآیات خامخا ډېرې نښې دي لقوم یعقلون د پاره د هغه خلکو چې هغه د عقل نه کار اخلي. په دې کې الله تعالی وایي نښې دي عقلي دلایل راوړي چې دا عقل نه دی. الله تعالی عقل پیدا کړی دی او دا د انسان په دې زړه او دماغو کې نو د دې عقل نه وایي کار واخله د عقل لږ استعمال کا په دې کائناتو کې چې دنه وګوره نو کله چا عقل روغ او صحیح نو هغه به چې دنه په دې کائناتو کې سوچ کوي نو هغه به الله ته ورسیږي. دې خبره ته ورسیږي چې الله تعالی د کائناتو خالق ته یو دی هغه د هغه سره څوک شریک نشته. او کله چا عقل کار نه کوي او عقل صحیح نه یو نو هغه په کې سوچ او فکر ډیر کوي او الله تعالی وحدانیت ته چې دنو هغه نشي رسیدلی. ډیر ساينسدانان په کې چې دنو سوچ او فکر کوي هو د الله تعالی وحدانیت ته ونه رسیږي او ځینې ساينسدانان په کې دسي چې هغه په کې سوچ او فکر کوي نو هغه په کې چې دنو است د الله تعالی وحدانیت ته ورسیږي او مسلمانان شي. نو یو نخه دا د اخلی نخه ان فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې ګوره دا ځمکه او اسمانونه نه دي دا نه وګوره دا الله تعالی د آدم نه وجود ته راوستله د نش نه چې دنو شته کړله دا څومره غټه نښه ده. په اسمانونو کې نښه څه ده؟ په اسمانونو کې نښه دا ده چې بیستنې چې دنو دومره غټ چت چې دنو هغه ولاړلی او د وسه پورې په دې کې چې دنو سا عیب چې دنو هغه رانغی څه چاو پکې رانغی ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. وی وګوره ورته دا نظر چې دنو واړه ورته او بیا ورته چې دنو دا نظر وکا دا نظر به دې ستومان شي خو څه عیب او څه چاو به په دې اسمان کې چې دنو راونه باسي. بل به کې داره چې ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله تعالی په دې ستورو باندې چې دنو ښایسته کړی دی او څومره ښایسته رنګ یې دی او بیستنو چې دنو چت ولاړلی نو په دې کې د الله تعالی د وحدانیت د قدرت چې دی نو هغه نښه ده نښې دي چې الله تعالی یو ذات دی. ښه دا بل څوک کولی شي دومره غټ چت چې دی نو هغه څوک ودرولی شي بیستنو او دومره زمانه وشو چې پای کې صاحب او نقصان رانغه بل بدی کې ملائک اوسېږي بره هلته څوک ورتلی نشي شیطانان هلته نشي ورتللی نو څومره چې پکې سوچ کې جو توحید ته بچ دی نو رسیږي. نو ان فی خلق السماوات دا اوس بیا لګوا لآیات غټي غټي نښې دي والارض او په ځمکه کې لآیات غټي غټي نښې دي. په ځمکې ته وګوره الله تعالی چې دنو برابر کړله چې نه دومره سخته ده او نه ډېره نرمه ده د انسان په هغې باندې ژوند چې دنو هغه تېرولی شي. په دې کې چې دنو لارې دي سخت ځګونه هم پکې شته نرم ځګونه هم پکې شته انسان پې کرونده کوي د هغې نه چې دنو رزقونه راوځي. نو په دې ځمکه کې چې دنو سوچ کوي نو د الله یووالي ته به رسېږي د توحید نښې دي پکې. و اختلاف اللیل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځ کې آیات غټي غټي نښې دي. وره نښې پکې څه دي چې یوه توره ده
شپه توره ده ورځ چې دی نو رڼا ده په شپه کې چې دی نو انسان آرام کوي او په ورځ کې چې دی نو په معیشت پسې ګرځي معاش پسې ګرځي ځان روزي چې دی نو هغه ګټي بل چې دی نو یوه اوږده ده او بله لنډه ده کله یوه اوږده یي کله بله لنډه یي اوس د جمعې دي نو په جمعې کې شپې اوږدې کېږي او په اوړي کې چې دی نو بیا لنډېږي دا اختلاف دی او کله چې دی نو یوه یخه یي او کله چې دی نو بله ګرمه یو دا اختلاف دی او دا که دا ټوله دنیا چې دی نو راغونډه شي او وایي چې هلکه شپه دې نه راځي نو شپه څوک منې کولی شي یا څوک ورځ چې دی نو هغه منې کولی شي نو په دې کې چې څومره سوچ کې د الله تعالی د یووالي د توحید نښې دي والفلک التي تجري او په کشتۍ هغې کې چې رواني بالبحر په دریاب کې لآیات غټې غټې نښې دي د الله د یووالي د الله د توحید چې الله تعالی یو دی ګوره دې سمندر ته یو وسپنه ورکوټې ور واچوه یوه ستن ورته ور واچوه اب یې ښکته ډوبېږي او دومره غټې کشتۍ چې دی نو په هغې کې روانې دي چې پټنونو په هغې کې چې دی نو دا سامانونه یو تجارت ته او خوراکونه یو رزقونه یو دا پکې روان دي او هغه نه ډوبېږي انسانان پکې ناست دي د یو ځای نه بل ځای کې ته ځي نو دا د الله تعالی د قدرت نښې دي د الله د یووالي نښې دي چې دا نه ډوبېږي او یو عالم نه چا تپوس وکړو تفسیر قرطبی هم لیکلی چې ما فرطنا فی الکتاب من شیء چې الله تعالی په کتاب کې داسې ویلي په قرآن کې چې موږ هېڅ شی په دې کې نه دی پرېښی نو یو بېدینه چې دی نو هغه تپوس وکړو یو عالم نه چې الله تعالی په دې کتاب کې هیڅ نه دی پرېښي که نه هر څه پکې بیان کړلي نو په دې کتاب کې ماته دا مثالې راوښایه دا مالګه پکې راوښایه دا مرچکې پکې راوښایه دا په کوم ځای کې دي نو هغې ورته وویله دا آیات یې ورته وویلو والفلک التي تجري في البحر په دې کې دي که نه دا رزقونه او دا خوراکونه دا تجارت او کاروبار چې کېږي د یو ملک نه بل ملک ته ځي او د بل ملک نه بل ملک ته ځي دا په دې کې پراته دي که نه نو دا د الله تعالی د قدرت نښې دي بما ينفع الناس چې پیدا ورکوي خلکو ته دا پیدې دي که نه تجارت دا سامانونه وما او په هغه څه کې نښې دي وما او هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله رالیږي الله من السماء د بره نه من ماء د اوبو نه لآیات په دې کې هم نښې دي ګوره الله تعالی چې دی نو بارانونه کوي ښه بل څوک باران نشي کولی او د هغې باران په وجه باندې په احیا به الارض بعد موتها دا وچه ځمکه نه دا داسې ده لکه مړه چې بارانونه نه و ځمکه وچه وه الله باران وکړو هغه ځمکه چې دی نو هغه ژوندی شوه په هغې کې بوټي راوختله په هغې کې فصلونه راوختله په هغې کې رزقونه میوجات په هغې کې چې دی نو راوختله نو دا هم د الله تعالی د قدرت نښه ده ښه باران کول بارانونه چې نه کېږي قحطونه به راځي فصلونه به وچېږي میوجات باغونه به چې دی نو وچېږي نو دا د الله تعالی د قدرت غټه نښه ده تفسیر قرطبی دلته دا حدیث راوړی د مسلم کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې پخوانه زمانه کې یو سړی و په صحرا کې روان و نو د ورځې نه یو आवाज واورېدو چې د پلانکي سړي باغ دی اوبه کړی شي باران دی وشي او هغه دی اوبه کړی شي نو په دې کې وریځ راوړی یو ټوکړه راله د هغې نه چې دی نو باران وشو په یو خوړ کې او په نالۍ کې چې دی نو اوبه راجمې شوې او اوبه روانې شوې دا سړی په سیسته روان شو چې روان شو نو دا نالۍ تل و د یو سړي په باغ باندې په باغ کې دننه سړي کار کولو بیلچه ورسره وه نو تپوس یې ترې وکړو ای سړي وایي ستا څه نوم دی وایي زما خو پلانکی نوم دی هغه نوم یې وویلو کومه چې دې سړي په وریځو کې د وریځې نه اورېدلی و نو وایي څه کار دی دی وایي ما خو داسې دا نوم چې دی نو بره غیبي چې دی نو دا نوم د وریځو نه واورېدو وایي ته څه کار کوې وایي زه خو چې دی نو زما دا باغ دی او بیا څه کې
وای دا باغ چې دنو میوه نیسي نو دا چې دنو زه 3 ځای کوم یو ځای چې دنو غریب یو حصہ چې دنو هغه د غریبانو مساکینو شي دویمه حصہ چې دنو هغه ز په دې باغ باندې واپس لګوم خرچه پې کوم او بل حصہ چې دنو هغه زما د خپل کور او د بچوي نو سړی پوه شو چې ته دا کار کې نو الله تعالی ستاسو لپاره دا کار کوي چې ستا باغ چې دنو د هغې بندوبست الله کوي وره د الله حق چې څوک ادا کوي نو الله تعالی د کم ځای نه چې دنو مدد کوي الله تعالی به ستا مدد کوي باغونه به دله اوبه کوي بارانونه به کېږي خو چې ته د الله تعالی بندګي کوي او د الله تعالی حکم منې وبث فيها من كل دابه او په دې کې نښې دي چې خواره کړی دي هر قسمه زناور خواره کړلی یعنی حیوانات دي حیواناتو ته ګوره چنجي دي مرغۍ دي دابه کې چې دنو هر قسم حیوان شامل دی جنس دی او انس دی هر قسم حیوانات دي او په دې کې دا رزقونه دي په دې باندې چې غور او سوچ کې توحید ته برسې یو زناور هم بغیر د ولګي نه مړ کېږي دې دومره حیواناتو له دا رزق ورکول په سمندر کې میانو ته ګوره په ګټو کې دننه چې دنو چنجي به یو په ونو کې دننه چې دنو هغه چنجي دي او هغې له چې دنو رزق ورکوي اوبه وله ورکوي په دې سړو کې میږانو ته ګوره په دې کې به الله طرف ته ځي توحید ته به ځي وتصریف الریاح او په اړولو راړولو د هواګانو کې کله به د مشرق نه راځي هواګانې کله د مغرب نه کله د جنوب نه کله د شمال نه کله به یخي هوایی کله به ګرمي هواګانې کله به سختي هواګانې په جمع کې ترخی کله چې دنو نرمي هواګانې دا څوک کوي دا دقه یو الله دی والسحاب المسخر بین السماء والارض او په وریځو کې نښې دي له آیات غټې غټې نښې دي چې دا تابع دي مسخر دي د دې اسمان او د دې ځمکې په دې منځ کې د اسمان نه ګوره ډېرې لرې دي ځمکې ته نږدې دي لکه تاسو جاز کې ځئ نو هغه کله ناکله جاز د دې وریځو د پاسه شي نو د اسمان نه ډېرې لاندې دي چې د اسمان ته نږدې وي نو بیا یې پیده دومره نه وه دا خو د الله تعالی د قدرت ته ګوره که نه نږدې یې راوستې دي چې دا پیدې چې دی نو هغه ډېرې چې اوبه ډېرې چې دی نو ښکته راتویېږي او د هغې وریځې بیا الله تعالی چې دی نو بوځي په کوم علاقې باندې وغواړي په غرونو باندې په سمندر باندې په آبادۍ باندې وغواړي هلته چې دی نو باران وکړي اوبه راتوی کړي له آیات غټې غټې نښې دي دلائل دی علی وحدانیتی د الله تعالی په وحدانیت باندې د الله تعالی په وجود باندې چې الله تعالی شته او هغه یو ذات دی د هغه سره بل څوک شریک نشته دومره غټ کائنات چې دین روان کړلی نه خدایان دو دي نه درې دي که دوه که درې وي بیا به اختلاف راتلی او کائنات نه چلیدله یو به ویل دا کار کوم بل ویل دا کار کوم یو ویل چې شپه راولم بل ویل چې ورځ راولم نو دا ټول دلایل د دې خبرې دلایل دي چې الله تعالی یو دی او هغه د بندګۍ چې دی نو لایق دی بس دی و الهکم او لایق د بندګۍ ستاسو معبود د بندګۍ ستاسو او مالک د نفع او د نقصان ستاسو الہ واحد معبود یو دی لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ سیوا د هغه نه الرحمن چې هغه به حد مهربان دی الرحیم او همیشه رحم کوونکی دی ان فی خلق السماوات بشک او پیدایش د اسمانونو کې والارض او د ځمکې کې و اختلاف الليل او په اختلاف د شپې او النهار او ورځې کې والفلک التي او په کشتۍ کې چې رواني بل بحر په دریاب کې بماین په الناس چې پیدا ور کوي خلقو ته چې پیدا رسي خلقو ته وما او په هغه کې هغه څه کې انزل الله چې را لېږي الله تعالی من السماء د اسمان نه د برنا مما النوبا فاحیا به الارض را ژوندی کوي په دې سره ځمکه بعد موتها پس د وچوالي د هغې نه وبث فیها او خواره کړی دي په دې ځمکه کې من کل دابة هر قسم زناور وتصریف الریاح او په هوا او په اړولو را اړولو هواګانو کې والسحاب المسخر بین السماء والارض او په وریځې کې چې تابع کړی شوي دا په مین د اسمان او د ځمکې کې لا آیات خامخا ډېرې نښې دي د توحید
لقوم یعقلون د پاره د هغه قوم چې هغه د خپل عقل نه کار اخلي